اسسټنټ کمشنر مندن رحمت الله په عوامي شکایاتو د ګورنمنت های سکول لنګو امازه اچانک دوره وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت اسسټنټ کمشنر مندن وی چې عوامو کوم شکایات کړي وو د سکول حالات د هغې نه هم خراب وو. هغوی زیاته کړه چې په سکول کې ټوټل شل استادان پکار دي خو لیدا وخت پکې صرف 12 دي او نن پکې 15 غیر حاضر وو. ایسی مندن زیاته کړه چې سکول په 1983 کې جوړ شوی خو لنه پکې ساينس لیبارټری شته او نه پکې کمپیوټر لیب موجود دی. هغوی وایي چې په سکول کې د سکول د معاملاتو چلولو لپاره کلرک نشته او نه د سکول مستقل هډ ماستر موجود دی. اسسټنټ کمشنر مندن رحمت الله وایي چې د سکول د صفایي صورتحال هم ښکلې نه دی او د سکول تیر کال د میټرک ریزلټ هم 1% راغلی. هغوی د محکمې تعلیم د اعلی افسرانو غوښتنه وکړه چې په دې سکول خصوصي توجه ورکړي چې د سکول حالت خشي او د ماشومانو تعلیمي مستقبل د تباهه بچي. صدر ته وې تاسو د ګورنمنت های سکول لنګو امازي ویزټ کو صورتحال څه دی په بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني عمران صاحب تاسو را لیدل دا ماته جنرال داسې خلکو ډیر شکایتونه کول چې دلته استادان چې دي اکثر ډیوټي نه غیر حاضر وي او سبق هم صحیح نه کوي. نو زه نن سار وختي ورلم سکول ته. نو سکول مې چیک کو نو واقعي ډیر بره حال دی سکول. هلته ټوټل او سینکشن پوسټ دي سکول کې دا ټیچرز هغه 20 دي 20 دي 20 کې اوس چې دا 12 کسان چې دي دلته پوسټ شوي دي 12 کې نن 12 کسانو کې تقریبا 5 دي هغه ایبسنټ وو. بله خبره دا چې 83 کې جوړ شوی دی 83 نه والا اوس پورې دې کې ډېر دا حیرانتیا خبره ده چې نه پکې کمپیوټر لیب شته نه پکې ساينس لیب شته. ما ته خلکو ویل چې دا لاست ټایم چې کوم ریزلټ و هغه هم دی دا 1% نه مطلب کم راغلی دی. 37 36 37 داري کې سټوډنټس کې یو کس لا پاس شو 9 10 کې. نو دا دلته حالات دی. بل دا دی مطلب دی کې خاص کر دا هډ ماستر چې نینو سکول سپرویژن څوک نشي کولی وایي چې ټیچرز کې هم ډېر دغه وي. نو ټیچرز مطلب نن دی کې دی وي چې هډ ماستر 2 درې ځای کېږي پوسټ شوی دی خو بهرحال راغلی نه دی. نو دی ته چې پرنسپل دی کې نی نو ظاهره ده دی ته د خپل د پی ټي سی فنډ چې دی هر کال دی ته میلاویږي د پیټي ریپیرز لپاره کم ضروري کارونه وي دي هغه نه کولی شي خو هغه هم ورته دی ته پته نه وه سکول کې. بل دا چې یو کلرک ډېر مست دی هغه دی د فاینانشل مطلب کوم چې حساب کتاب دی هغه سمبالوي هغه هم وایي چې لوشتنه درته پوسټ شوی نه دی. زه حیران یم درته د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې دا ای ایم ای والا دي دا لیډرز دي دا ډي او صاحب دی ایس ډي او صاحب دی. نو دا پته نه لګي چې څه دپاره دي په کار چې دی په خپله هم دی ویزټ کوي که نه. نو دا چې دا ډي او صاحب یا ایس ډي او صاحب دی دا ویزټ کول نو دا حال به نو و چې ټیچرز هم مطلب اوس کم دي که نه. دومره غټ سکول دی ټیچرز پکې 5 نن ایبسنټ دي. د لرې لرې نه چې کم خلک دي اکثر پکې نه راځي. بل دا چې مطلب صفایي حالات هم ډېر خراب و. دی کې اوس چونکې د پرنسپل صاحب نی او د بابو صاحب نی نو چاته د پی ټي سی فنډ اړو پته نشته چې مطلب لاس زیاتې ته څومره میلاو شوی دی او دې کال کې څومره میلاو شوی دی. یوټیلایزیشن دا حال و چې مطلب هر یو کلاس کې ډېر مطلب د ګفته به حالات و مطلب د کارونه پکې ډېر زیات و. ظاهره د پی ټي سی فنډ چې دې ته دا دویم کال دی دې ته نه دی میلاو شوی نو میلاو شوی دی خو د مطلب یوز شوی نه دی نو دغه ډېر بوره حالات و. بهرحال مطلب دې ته زه درخواست کوم ډي او صاحب ته ایس ډي او صاحب ته چې دې سکول ته خاص کر توجه ورکړو. دا ډېر فار فنډ ایریاز مختلف دغه نه دي نو دلته سټوډنټس راځي تعلیم حاصلولو لپاره. نو دلته دا حال د ساينس لیب چې نی نو دا ساينس به څنګه وایي هغوی داسې نن سبا خو آی ټي دور دی نو دې کې آی ټي لیب هم پکار دی. دا ما ته ریکویسټ کوو چې دې کې پروویژن وي خامخا های سکول کې پروویژن وي ساينس لیب او آی ټي لیب لپاره. نو مهرباني وکړئ دا ورکړئ. بل دا ده کم چې ټیچرز دې کې ډیفیشنسي ده چې هم ورته پوره کړي. تاسو ډېره مهرباني خوشحاله